فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. دا سورة البقرة دا او آیات نمبر دے 285. آمن الرسول ایمان راوڑ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بما وحی انزل الیه چې نازل شوی د اغتا من ربه د طرف د رب د اغنا والمؤمنون او مؤمنانهم کل هر یو آمن ایمان راوړی بالله په الله و ملائکته او په ملائکو د اغا و کتبه او په کتابونو د اغا و رسوله او په رسولانو د اغا لا نفرقو پرخنکو مونږه بین احدین په منځ د یو تن کې من رسوله د رسولانو د اغنا وقالو او دی وای سمینا چې واورېدل مونږ واطعنا او تابعداري کوو مونږ غفرانک بخانه غواړو ستانه ربنا ارب زمونږه و الیک المصیر او خاص تا طرف ته درګرځېدل د ټولو ربط اعداد د مخ کی آیاتونو سره چې مخ کی توحید ذکر شو لله ما فی السماوات و ما فی الارض کی او په دې صورت کې توحید یو لوی موضوع ده توحید یو لوی موضوع په دې صورت کې او په قرآن کې هم درې مضامین ډېر غټ بیانېږي یو توحید رسالت او آخرت دا غټ مضامین دي د قرآن نو مخکې آیات کې څه خبره وشوه توحید و ذکر کیږي چې رسالت هم د دې صورت چې دی نو یو لویه موضوع وه او موږ پرون ویلو چې په دې آخرنۍ رکوع کې د دې ټول صورت خلاصه او نچوړ دی نو په صورت کې توحید ذکر شوی و نو په هغې پرونی آیات کې توحید چې دی نو ذکر شو په دې صورت کې رسالت خبره شو و صداقت رسول نو هغه په دې کې ذکر کېږي چې آمن الرسول بما انزل او په دې صورت کې احکام تیر شو انفاق او جهاد معاملات نو هغه فلا یکلف الله نفسا الا وسعها کی چې دې صورت کم احکام تیر شو نو دا ستاسو په وس کې دي ستاسو په طاقت کې دي بل خبره دا ده چې د دې آخرنی دو آیاتونو فضیلت په احادیثو کې چې دین راغلی دی او بیان شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي دا حدیث امام قرطبی نقل کړی دی او بخاری او مسلم هم نقل کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلا چې دا دوا آخرنی آیاتونه څوک د شپې ولولي نو دا ورله چې دینو کافی شو دا ورله څه شو کافی شو د څه شي نه کافی شو د شیطان نه د شرور نه د آفاتونه د جادو د سحر نه دویم بل حدیث کې راځي چې دا ولا کافی شو چې یو مسلمان د شپې تهجد ونه کړي نور مؤمنانو صفت بدای چې د شپې به تهجد مونځ کوي خو که تهجد پاتې شو او دا دو آیاتونه وویله نو دام د هغې په ځای باندې کار کوي د هغې په ځای څه کوي کار کوي او امام بخاری تی دا خبره هم راایستلی ده چې په ورځ کې هم قرآن لوستل پکار دی په ورځ کې
او د شپې هم څه قرآن چې دی نو لوستل پکار دي. نو چې د شپې دا 2 آیاتونه تا وویله نو دا تا د قرآن صحیح څه چې دی نو تلاوت کړله، نو تا د قرآن د تلاوت حق چې دی نو ادا کو، ستا لپاره کافي شو نور تلاوت نه. یو خو نبی علیہ السلام دا فضیلت بیان کړی دی. بل حدیث کې راځي چې جبرئیل علیہ السلام ټول قرآن دنیا ته راوړی دی سیوا د دې 2 آیاتونو نه. دا اوس چې د بقرې په دې اخره کې دي، دا نبی علیہ السلام ته په کوم ځای کې ملاو شو؟ په معراج کې، په اسمانونو کې ورته چې دنو ملاو شو. نبی علیہ السلام ته په اسمانونو کې 3 نعمتونه چې دنو ورکړی شو. یو منځو چې 5 منځونه دي خو ثواب یې ګوره د 50 دی. او دویم چې دنو دا خبر ورکړی شو چې ستا د امت کبیره ګناهونه چې دنو هغه به الله معاف کوي، کبیره غټ ګناهونه. او دریم پکې انعام دا ورکړی شو چې دا 2 آیاتونه چې دنو ورکړی شو نبی علیہ السلام ته. الله تعالی تحفې ورکړي په ملاقات کې معراج په موقع باندې. او دریم دا چې د عمر رضی الله تعالی عنہ نه نقل لی، د علی رضی الله تعالی عنہ نه نقل لی، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه نقل لی چې دا څنګه مسلمان دی چې دا د شپې وده شي او دا 2 آیاتونه چې دین ونه وایو. وای هر عاقل سړی نه دی دا غینه په ګوره دا 2 آیاتونه نه پاتې کی. هر عاقل سړی له پکار ده چې د شپې وده کیږي چې دا 2 آیاتونه چې دین خامخا وایي. دا 2 آیاتونه وایا، آیت الکرسی وایا. نو که نور ذکر اذکار نشي کوله چې دا آیاتونه چې دین داستانه پاتې نشي. ور څومره چې دنو لوی ثواب دی کنه، تهجد عمره ثواب په دې 2 آیاتونو باندې ملاویږي. نور تهجد بسړی کوي او که چرته پاتې شي نو که دا 2 آیاتونه وایي د هغې په ځای کار کوي. نبی علیہ السلام به چې د چربانګ را پاسېدو نو اول کار به څه کوو؟ مسواک به چې دنو ووالو. دویم به چې دنو بیا اسمان ته چې دنو وکتله او دا آیاتونه به ویله ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. دا آیاتونه به چې دنو ویله او بیا به تهجد مونځ کولو. نو دا سنت طریقه ده او د دې ډېرې پیدې دي. ښه دا بعد سبا چې سړی ووایي که نه دا هوا او تهجد مونځ سړی کوي نو د هر قسم بیمارونه به الله محفوظ ساتي، ډېرې بیمارونه به الله محفوظ ساتي څوک تهجد مونځ کوي. ښه جي بل حدیث امام قرطبي نقل کړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایله چې دا 2 آیاتونه دا د عرش د لاندې خزانه ده، د عرش د لاندې خزانه ده او دا 2 آیاتونه د هغې نه 2 ملغلرې دي، 2 ملغلرې چې الله تعالی دې مخلوق له چې دی دا ورکړلې. نو دا یې فضیلت شو. نو د دې آیاتونو لوستل پکار دي، خپلو بچو ته یادول پکار دي، زنانو ته یادول پکار دي چې دا 2 آیاتونه هر سړی ته چې دی نو یاد په یادو باندې. او که یادولی نه شي که څوک سملی د قرآن نه ووایي جو هم ټیک خبره ده. ښه جي آمن الرسول ایمان راوړی رسول، ایمان راوړی پیغمبر. چې پیغمبر ایمان راوړی نو ولې پیغمبر مخکې مسلمان نه اوسه؟ وی دا پیل نه دی آمنا، وی دا کله چې دی نو د ابتدا نه مرادي په ابتدا کې، کله په وسط کې مرادي، کله په انتها کې مرادي. مطلب دا دی چې آیات راځي په قرآن کې
یا ایها الذین آمنو آمنو، مؤمنانو خو ایمان راوړی دی، بیا ورته ولې وایي چې آمنو؟ وی د دین ابتدایي ایمان نه دی مرادو، وسط دی او انتها تی مراد ده چې په خپل ایمان باندې مضبوط پاتې شئ، قایم پې چې دی نو پاتې شئ. یو مطلب یې دا دی چې پیغمبر دی په خپل ایمان برقرار پاتې شي. پیغمبر ګوره کافر نه ښه، پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې چې دی نو مسلمان دی، کافر پکې نه یو. دویمه معنی دا ده چې آمن الرسولو، یعنی پیغمبر تصدیق کړی دی، تصدیق په وحی کې شک نه دی کړی چې هغه ته څه نازل شو دی پیغمبر ته او مؤمنانو ته، نو هغوی په دې کې چې دی نو شک نه دی کړی. ایمان ته تصدیق وایي ښه، چې یو سړی خبره وکړي او تا هغې ته وایي چې ستا خبره ټیک ده، نو دا تا د هغه سړي تصدیق وکړو، دا سړي د خبرې څه دې وکړو؟ تصدیق دې وکړو، دقې ته ایمان ویو. دا ایمان نه دی، دا د انسانانو په دې سرش کې او په دې خټه کې چې دی نو پروت دی وره، او په دې باندې ګرد و غبار راغلی دی، ګرد و غبار پې راغلی دی. نو چې کله دې ته وحی راله، دې انسان ته دعوت پیش کړی شو، نو دا ګرد و غبار نه دی، دا د هغې نه چې دی نو صفا شو. لکه په اور کې سکور پروت دی که نه، اسکور باندې هغه ګرد و غبار راشي، هغه یری پې راشي، نو هغه مړ کېږي. نو چې کله دې سکور ته د بار نه چې دی نو اور میلاو شي، هوا ورته میلاو شي، نو دا एकदम چې دی نو دا اور را پکړ کی، دا تازه شي. نور د هر انسان په دې زړه کې چې دی نو دا ایمان پروت دی، او په دې باندې ګرد و غبار راغلی دی، حسد دی، کبر دی، نفاق دی، دا شیونه چې دی نو دا پې راغلی. نو چې کله دې ته وحی چې دی نو میلاو شي، نو دا سړی ووایي دا خبره ټیک ده، الله صحیح ویلی، الله شته. ګوره د الله نه څوک انکار نه کوي، انکار تی څوک نه کوي په دنیا کې. خلک وایي الله شته، خلک وایي الله شته، و چې ته د زړه دا ګواهي ورکې او د زړه نه یې ووایې، نو دا نور علی نور شي. بیا قرآن وایي که نه نور علی نور، د یوې رڼا ته چې دی نو هغه بله رڼا چې دی نو میلاو شوه، د یوې رڼا د پاسه هغه بله رڼا شوه. دلته خو یوه رڼا شته که نه، خو دې ته بل رڼا چې دی نو ضرورت دی چې هغه وحی ده، دعوت دی، قرآن دی، دا چې ورته میلاو شي دا نور علی نور شي. نو تصدیق ته څه وایو؟ تصدیق ایمان ته وایي ښه، چې دا د هر سړي په دې زړه کې شته. نو تا ته ما ویل چې ټوله دنیا وایي چې الله شته، خو چې ما او تا یې د دې زړه نه ووایو، دا نور علی نور شي، ګواهي وشي. بس ټوله دنیا وایي چې چیني خواږه دي، تم ویم زم ویم او چیني خواږه دي، خو دا چینی چې کله موږ دې خولې ته ور واچوو، دې خولې ته او ویې خورو، نو بیا خلک داسې نه وایي چې چینی خواږه دي، خواږه وو، بیا خلک وایي چینی خواږه دي. په خپله چې دی نو ټیسټ وشو که نه، چې ذایقې سړي ټیسټ کړله، نو پته ولګېده که نه چې دا خواږه و نه خواږه دي. نو دغه شان دي کې دا ایمان شته، خو دې ته د بلې رڼا چې دی نو ضرورت و، دا تازه شوله، دې تصدیق وکړو دې زړه. او درېیمه معنی دا ده چې دا د آمن الرسولو د یو سوال په جواب کې دی، چې دا دومره غټ تقریر وشو، خلک یو سړی بیان وکړي که نه، بیان وکړي، غټ تقریر وکړي، او بل سړی ورته ووایي چې دا دومره غټ بیان تا وکړو، نو دا په دې به عمل څوک کوي؟ نو دغه شان کې دا سورت بقره دا تیره شوله، دا یو لوی تقریر و، نو د منافقانو د طرف نه او د یهودیانو د طرف نه سوال دی چې په دې باندې به عمل څوک کوي؟ دا به څوک مني؟ نو الله تعالی د هغې جواب کوي چې آمن الرسول، رسول یې مني که نه، او المؤمنون او مؤمنان یې مني، خلک شته،
سړی شته چې دا احکام چې دنو مني په دې باندې چې دنو عمل کوي. د سوال په جواب کې چې دنو بیان شوی دي چې په دې صورت کې عقاید تیر شو، احکام بیان شو، نو داسې نیکان او صالحان شته چې هغه چې دنو دا مني وره په دې باندې چې دنو عمل کوي. آمن الرسول تصدیق کوي رسول محمد صلی الله علیه وسلم بما د هغه وحی انزله چې نازل شوی ده الیه هغه ته من ربه د طرفه د رب د هغه نه چې هغه څه شی د قرآن دی او بل پکې چې دنو احادیث هم دي وره. پیغمبر د خواهش نه خبره نه کوي، پیغمبر د خواهش نه خبره نه کوي. احادیث دام یو قسم د الله د طرف نه دي چې الله تعالی د پیغمبر په جبه باندې جاری کړلی، خو دې ته وحی خفي ویو او قرآن ته چې دنو وحی جلی ویو. وحی په دوه قسمه ده کنه، پټه وحی او ښکاره وحی. ښکاره وحی دې ته وایي او پټه وحی احادیثو ته ویو. نو اغم پہ کرا قرآن و سنت یعنی من ربه طرف د رب نه چې قرآن دی او سنت دی. والمؤمنون او مؤمنان هم په دې باندې چې دنو ایمان لري، مؤمنان هم چې دنو د دې تصدیق کوي. مؤمنانو په دې سرش کې او په دې خټه کې چې دنو دا پرته وه چې الله شته، نو دا وحی چې ورته راغله نو د دې تصدیق یې وکړو. او ایمان کل آمن بالله هر یو ایمان راوړی یا هر یو ایمان لري بالله په الله باندې و ملائکته او په ملائکو د هغه و کتبه او په کتابونو د هغه و رسوله او په رسولانو د هغه. ایمان نه ده دا د صورت په اوله کې بیان شو الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، او په منځ کې چې دنه هم بیان شو، په منځ کې هم بیان شوی او په آخره کې چې دنه اوس بیا بیان شو. دا د صورت غټه موضوع وخه چې ایمان ګوره دا د دې حفاظت پکار دی او د دې وخت په وخت باندې چې دنو تازگی پکار ده چې ایمان سړی خپل زیات کی په دې کمی او زیاتې چې دنو راځي. نو دا خلاصه ده خام او په دې ایمان کې پاوله کې خو چې دنو دغه راغلی او وبالآخرة هم یوقنون او دلته پکې نشته، آخرت بیان پکې نشته کنه. ایمان لري په الله باندې او په ملائکو باندې، په کتابونو، په رسولانو باندې، نو آخرت پکې څه شو؟ وی په ویلیک المسویر کې آخرت شو کنه. دا ویلیک المسویر کې الله تعالی خاص تا طرف ته بچیدنو درګرځو، نو په دې کې څه شی راغی؟ آخرت پکې چې دنو راغی کنه. نور هغه ایمانیات دي خام. ها لا نفرقو دلته یې وایا یقولون دې ټول وویله لا نفرقو چې فرق نه کوو مونږه بین احدین په منځ د یو تن کې من رسوله د رسولانو د هغه نه. د فرق نه څه مراد دی؟ د فرق نه مراد په ایمان کې فرق دی. ښه په ایمان کې چې سړی یو پیغمبر ومني او بل پیغمبر چې دی نو ونه مني، دې ته فرق وایي. او دا کفر دی ګورې ښه چې یو پیغمبر مني او بل نه مني، دا څه شی دا کفر دی. یهودیان ټول پیغمبران مني خو عیسی علیہ السلام او نبی علیہ السلام نه مني، او عیسایان چې دنو ټول پیغمبران مني خو نبی علیہ السلام نه مني. نو دا په اصل کې په هغوی باندې چې دنو رد دی، رد چې فرق دیو کوي، په ایمان کې فرق کوي او چې په ایمان کې دی فرق وکړو نو کفر دی وکړو. او دلته اشاره دی ته چې دا امت به د دې نه ځان ساتي. ګوره دا امت به نه د یهودیانو په لار ځي نه به د عیسایانو په لار ځي، دا به ټول پیغمبران چې دنو مني. او دویم چې دنو په تفضیل کې فرق دی. ښه هغه شته که نه؟ په تفضیل کې فرق و چې د پیغمبرانو په درجو کې چې دنو فرق شته. فضیلت چې دنو الله تعالی مطلق فضیلت الله تعالی نبی علیہ السلام له ورکړی دی، بیا پس ابراهیم علیہ السلام دی، بیا پس نوح علیہ السلام دی، موسی علیہ السلام دی، عیسی علیہ السلام دی، بیا 313 رسولان دی
او بیا د هغې نه پس نور انبیا دي په درجو کې فرق شته نور په ایمان کې او پکې فرق نه کې چې څه منې او څه چې دی نو هغه نه منې او بله خلک خبره مسلمانانو ته کوي چې مسلمانانو تاسو دا جګړې جوړې کړلې فساد وایي تاسو جوړ کړی دی نو هغې ته به چې دی نو وایي چې فساد مونږ نه دی جوړ کړی مؤمنانو فساد نه دی جوړ کړی فساد تا جوړ کړی دی چې څه پیغمبران مني او څه نه مني او که ته د دنیا نه یهودي فساد ختمې او عیسائی د دنیا نه جګړه او فساد ختمې نو راشه ټول پیغمبران چې دی نو ومنه په مؤمن کې خو پراخي ده او دا یورپیان مغرب والا مسلمانانو ته وایي تنگ نظر دي په مؤمن کې خو پراخي ده مؤمن خو ټول پیغمبران مني په یورپیانو کې چې دی نو تنګي ده چې څه پیغمبران مني او څه نه مني په یورپ کې ګوره پراخي نشته هغه زما قرآن هلته نشي برداشت کولی په جومات کې قرآن نشي برداشت کولی نه څنګه پراخي ده د دیو صفت به نه کې تا نه لیدله په چې ناروی کې چې دی نو په چوک کې قرآن چې دی نو وسېځلو قرآن نشي برداشت کولی په جومات کې نشي برداشت کولی وایي دا ختم کوي د دنیا نه مؤمن کې پراخي ده ښه مؤمن د عیسایانو کتاب هم مقدس ګڼي آسماني کتابونه ټول مني او لګیا دي دنیا لګیا د مسلمانانو ته وایو وایي دیو تنګ نظر دیو برداشت په دیو کې نشته برداشت په تا کې نشته تا ولې دا قرآن سېځلو ته ولې قرآن نشي برداشت کولی په جومات کې ته ولې ټول پیغمبران نه مني نو دا به جواب ورکړي ښه خجی وقالو او دیو وایي چې سمینا واورېدل مونږه واتوانا او تابعداري کوو مونږه د دې خبرې څه مقصد دی مقصد یې دا دی په مؤمن کې به سمع او اطاعتي چې الله تعالی یو حکم راولېږلو په بقره کې چې کومه تیر شو احکام نو د یهودي په شانتي کې و مسلمان نه وایي چې سمینا وعصینا د عیسایانو په شان به نه وایي د منافقینو په شان به نه وایي چې سمینا وهم لا یسمعون مؤمن به څه وایي د الله حکم راشي چې سود حرام نو سمینا واطعنا چې سود حرام کو بس مسلمان شان دا دی مسلمان به اوس په دې باندې عمل کوي که دې ته عقلي وجه معلوم نه یو ځینې انسانان مرضیانې مرض پکې نو هغه پکې چې دی نو وجې لټوي د الله حکم دی چې سود حرام و دا په دې کې څه وجه ده چې حرام دی نو هغې له بیا عقلي جواب ورکوي قرآن چې دی نو عقلي جوابونه چاله نه ورکوي قرآن وایي دا شی حرام احل الله البیع وحرم الربا الله تعالی بیع حلاله کړل او سود چې دی نو حرام کړی دی مؤمن شان بدایي د الله حکم راشي پای کې به دا نه ګورو چې څه پیدا ده البته د حکمت تپوس کولی شي څه حکمت دی نور به مؤمن وایي چې سمینا واطعنا مونږ واورېده او مونږ تابعداري کوو خجی سمینا واورېده مونږ واطعنا او تابعداري کوو مونږ نو دا د عیسایانو د یهودیانو په خلاف کې چې دی نو دا وویلی شو او سمینا صرف اورېدل نه دي په دې کې معنا ګوره د قبولیت پرته ده چې هر هغه حکم چې هغه په واسطه د ملایکو د انبیاو سره چې دی نو مونږ ته رارسېدلی دی نو هغه به حق ګڼې او صحیح به ګڼې واجب القبول به یې هغه به چې دی نو قبول کوي او واطعنا دام دلالت کوي په قبولیت سره چې عمل کول په دې باندې چې دی نو اوس ضروري دي چې عمل کول اوس په دې ضروري دي نو دې ته څه ایمان وایو چې مؤمنانو ایمان راوړی نو هغه ایمان تقاضا اوس دا ده چې سمینا واطعنا چې دی نو ووایو غفرانک بخانه غواړو ستانه یعنې په دې قبولیت کې او په دې سمینا واطعنا کې به زموږ نه قصور کمې زیاتې کیږي
خطاکار دی بنی آدم، نو الله تعالی هم ته د هغې چې دی نو بخښنه وکړي. په دې صورت کې چې کوم احکام تیر شو نو په هغې کې هم زم نه کمی او زیاتی کېږي، او زم نه په دې ترجمه کې هم چې دی نو ډېر کمی زیاتی شوی، نو الله هم ته چې دی نو په هغې باندې بخښنه وکړه. ربنا ای رب زمونږه و الیک المصویر، او خاص تا طرف ته ګرځېدل د ټولو دي. په دې کې آخرت بیان شو چې ستا آخرنی منزل کم ځای دی، الله تعالی ته به ورځې، او چې په دې احکامو باندې په دې بقره کې چې تیر شو په دې عمل نه وکړی نو هغې به سزا ورته میلاویږي، او که عمل دې کړی و هغې به ورته اجر میلاویږي. جی آمن الرسول، ایمان راوړی دی رسول بما په هغه وحي باندې انزل الیه چې نازل شوي دي هغه ته من ربه د طرفه د رب د هغه نه، والمؤمنون او مؤمنانو هم ایمان راوړی په دې وحي باندې، په دې قرآن باندې. کلون هر یو آمن ایمان راوړی دی، ایمان لري بالله په الله باندې، و ملائکته او په ملائکو د هغه، و کتبه او په کتابونو د هغه، و رسوله او په رسولانو د هغه. لا نفرق بین احد، مونږ فرق نه کوو په منځ د یو تن کې، یعنی په ایمان کې، من رسوله د رسولانو د هغه نه. وقالو وای دیو سمینا چې واورېدل مونږ، واطعنا او تابعداري وکوو مونږه، غفرانک بخانه غواړو ستانه، ربنا ای رب زمونږه، و الیک المصیر، او خاص تا طرف ته ګرځېدل د ټولو. وایي